پښتونخوا سره د پیښور نه د پیښور سټوډیو نه زمونږ که پرون تاسو یو خبر کتلی وي چې د هغې یو ډېر لوی اهمیت زموږ په ژوند کې او زموږ دا خیال و چې کېدای شي که حکومت په دې اړه باندې څه اقدام کوي لګیا دی. نن هم په هغې باندې خبرې اترې روانې دي چې په پاکستان کې دا چې کوم زموږ په لاس کې موبایل دی او کوم چې مونږ کمپیوټر دی او چې کوم مونږ یو بل ته کوم سوال جوابونه لیږو دې ته چې سوشل میډیا وي یا مونږ فیسبوک استعمالو یا مونږ ټویټر استعمالو یا مونږ کوم نور داسې سافټویر استعمالو چې هغې کې مونږ خپل د رای اظهار کوو، مونږ خپل رای ورکوو، مونږ خپل خیال خلکو سره شریکو. نو په هغې کې مونږ بعضې وخت کې داسې غلطیانې یا داسې کارونه وکړو چې هغه زمونږ حق نه وي او هغه د جرم په هغه کې راشي چې هغه یو جرم وي. نو دې دپاره مونږ دا خبره پرون واورېده چې حکومت یو داسې قانون راوړي لګیا دی چې که مونږ چا هم په پاکستان کې یو داسې عمل وکړو چې د هغې نه د بل سړي عزت خراب شو یا د هغې ژوند ته څه خطره ورسېده، نو په هغه خبر باندې به د 7 کالو دپاره سزا کېدی شي. خو په دې باندې بیا مونږ وکته چې د پاکستان کې چې کوم خبریالانو کوم جرنلسټانو د هغې مختلفو تنظیمونو په دې باندې اواز غږ پورته کو، هغوی ویل چې نه دا خو داسې کېږي چې دې سره خو په مونږ باندې ډېر زیات قدغنونه ولګي، په مونږ به ډېر پابندۍ ولګي، دې باندې مونږ څنګه عمل درآمد کولی شو. په دې باندې مونږ لږه نن خبره کوو او دا یو ډېره لویه اهمه مسله ده ځکه چې مونږ په خپله ګورو خلک د یو بل بېعزتیانې کوي لګي او داسې کارونه کوي چې هغه نه ښایي مونږ سره چې مونږ یې وکړو خو هغه وکړي، نو دا لاس په څوک نیسي. نو دې لاس نیو دپاره څه قانون را روان دی په دې اوس مونږ نن خبرې کوو. ما سره په خپل پروګرام کې نن یو ډېر ښه ځوان وکیل سنگین خان ایډوکیټ صاحب موجود دی. سنگین خان ایډوکیټ صاحب په پیښور کې وکالت کوي او ډېر یو ښه پہچان لري. او دې نه علاوه دا چې کوم نیشنل یوت ارګنایزیشن د تنظیمو نیشنل یوت پښتون سټوډنټ فیډریشن یا د ان پی سره چې کوم تړلي نظریاتي چې کوم تنظیمو، نو دا د هغې د صوبې صدر پاتې شوی دی. ډېر ښه په دې معاملاتو باندې پوهېږي، دنیا کې سفر کړی دی، مزلې کړي دي او دا ارسي زده کړي دي چې په دنیا کې داسې سوشل میډیا چرته چلی او چرته د بدنامۍ چې کوم قانونونه وي نو په هغې په هکله باندې هغه خلک هغې سره څه کوي او کوم قسمه سزاګانې په دنیا کې کېدی شي باید چې موږ د دې نه خبر شو. سنگین خان ایډوکیټ صاحب تاسو هم خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مهرباني. سنگین خان صاحب تاسو سره به زه خبره کوم خو دې نه مخکې ما سره دلته زمونږ د صحافیانو تنظیم دی افضل بټ صاحب د هغې صدر دی امونږ سره موجود دی. افضل بټ صاحب چونکې په پښتو باندې نه پوهېږي نو زه به هغې سره په اردو کې خبرې کوم. افضل بٹ صاحب میں آپ کو اپنے شو میں پشاور سے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے محمود صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی محترم بہت شکریہ. میں نے آپ کا تعارف لوگوں سے کرا دیا ہے کہ آپ پاکستان میں صحافیوں کی مرکزی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں. اسلام آباد میں آپ موجود ہوتے ہیں اور باقی پورے پاکستان میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جہاں پر بھی بات ہو صحافیوں کے حقوق کی اور ان کے لیے بننے والی مشکلات کی تو آپ اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ایک قانون میں ترمیم لانے کی کوشش کی جو کہ FIA کا قانون تھا کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی ایسا مواد ڈالے گا جو کہ جرم کے اس میں آئے گا تو پھر اس پہ 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. تو پھر ہم نے آوازیں سنی کہ صحافیوں نے اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں. تو کوئی مسئلہ ہوا تو صحافیوں ہی سے حکومت کہتی ہے بات چیت کریں گے. تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس قانون کے بارے میں؟ دیکھیں ہم نے تو بالکل اس فیصلے کو فوری طور پر مسترد کر دیا ہے اور حکومت کو اس کی وہ یقین دہانیاں یاد کرانے کی کوشش کی ہے کہ جب اسی طرح کے قوانین کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں PFJ گئی تھی، جب ہم پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے تھے، جب ہم پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، تو اس حکومت میں شامل مین جماعتوں کی تمام لیڈرشپ اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوتی تھی. ایون دین جب ہم پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ریٹ پٹیشن لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں PFJ گئی تو اس سے نیکسٹ ڈے 2 پٹیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی. ایک PMLN کی طرف سے پٹیشن لے کر جو سٹنگ انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ وہ آئیں، اور دوسری ریٹ پٹیشن
پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے فرت اللہ بابر صاحب لے کر آئے. لیکن یہ دونوں جو ریٹ پٹیشن تھی یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرٹین نہیں کی تھی, واپس کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف ان سٹیک ہولڈرز کو سن رہا ہوں, پی ایف جے کو, کہ تاکہ ان کی بات سن سکوں. آپ لوگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ اپنا کردار پارلیمنٹ میں جا کے ادا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کل اسی طرح کے قوانین کے خلاف ہمارے ساتھ عدالتوں میں موجود تھی, جو پارلیمنٹ کے سامنے جب ہم نے, آپ کو یاد ہوگا پی ایم ڈی اے کے خلاف ہم نے ایک تاریخ ساز دھرنا دیا تھا, اس میں شریک تھی. یعنی اس دھرنے کی صورتحال یہ تھی, 24 گھنٹے کے دھرنے میں شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ ہمارے پاس آئے, مولانا فضل الرحمان 2 مرتبہ ہمارے پاس آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 مرتبہ ہمارے پاس آئے. تو اس وقت بھی انہوں نے یہی خطاب کیے تھے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم تمام کالے قوانین نہ صرف ختم کریں گے بلکہ آئندہ جو بھی اس طرح کا قانون بنایا جائے گا میڈیا کے حوالے سے تو پہلے سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن کی جائے گی. تو انفارچونیٹلی کہ اس معاملے پہ گورنمنٹ نے کسی سٹیک ہولڈر کو, میں بالکل خبر دے رہا ہوں آپ کو, کہ کسی سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی, کیونکہ ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا رکھی ہے جو آلریڈی حکومت کے ساتھ انگیج ہے میڈیا لاز کے حوالے سے, اور ہماری بات چیت چل رہی تھی کافی دیر سے. اس ہماری میڈیا ایکشن کمیٹی میں اے پی این ایس بھی شامل ہے, سی پی این ای بھی شامل ہے, پی وی اے بھی شامل ہے, اور ایمنڈز جو کہ ڈائریکٹر نیوز صاحبان کی تنظیم ہے, اور پی ایف جے. یہ 5 تنظیمیں جو ہیں انہوں نے مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا رکھی ہے جو ان لاز کے حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی. لیکن بٹ صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی کہہ رہا ہوں کہ اس قانون سے صحافیوں کا کتنا تعلق ہے, کیونکہ ہم اتنی دور اسلام آباد سے بیٹھ کے جتنی ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو بدنام کرتا ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو, کسی کو غدار کہتا ہے, کسی کو واجب القتل کہتا ہے, تو اسے سزا ہو سکتی ہے. تو صحافیوں کو اس حوالے سے کیوں خدشات ہو سکتے ہیں؟ محمود جان بابر صاحب, یہ سارے قوانین پہلے سے بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. پہلے بھی جو پیکا ترمیمی آرڈیننس سے پہلے جو پیکا ایکٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی خبر کی بنیاد پر تو کسی کی گرفتاری کی ہم بالکل پہلے بھی اس کو الاؤ نہیں کرتے اور اب بھی الاؤ نہیں کریں گے. اس لیے ہمارا یہ آلریڈی پہلے سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جرنلسٹ نہیں آئیں گے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ گزشتہ 3-4 سال 5 سال کے دوران جتنی بڑی خبریں بریک ہوئی وہ خبریں ڈیجیٹل میڈیا پہ بریک ہوئی ہیں. اخبارات اور چینلز میں وہ خبریں نہیں چھپ سکتی تھی. تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس سے جرنلسٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے اور صرف عام شہری استعمال کرتا ہے. بٹ صاحب ایک بات پوچھنی ہے, خبر بریک کرنے پر تو آج تک کسی جرنلسٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنا پاکستان میں, یا بنا ہے؟ اور خبر یہ تو تبصروں تک کی جتنا ہم سمجھے ہیں یہ احساس آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے محمود جان صاحب. کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خبریں بریک کرنے پہ تو ابھی تک کسی صحافی کے لیے شاید مسئلہ نہیں بنا پاکستان میں, اور اگر بنا بھی ہے تو اس کو تو آپ لوگوں نے ہینڈل کر لیا. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ عناصر سوشل میڈیا پہ ایسے ہیں کہ جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر صحافی ہمارے ساتھ تعاون نہیں بھی کر رہے تو کوئی ہماری رہنمائی کریں کہ ہم ان کو کیسے روکیں. دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ بہت سینئر اور ذمہ دار جرنلسٹ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کبھی مادر پدر آزادی کی بات نہیں کی. لیکن جب بھی کبھی جو ہے وہ کسی بھی نام پر, کبھی فیک نیوز کے نام پر, کبھی ڈس انفارمیشن کے نام پر, کبھی مس انفارمیشن کے نام پر, جب بھی
عام آدمی کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم اس کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہیں کوئی پرابلم ہے تو انہیں پہلے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا آ رہی تھی، کیونکہ اس سے ہماری آلریڈی بات چیت گورنمنٹ کے ساتھ کافی حد تک ہوئی ہے. اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ حکومت کوئی ایسا لا بنا رہی ہے، لیکن ہم اس چیز کی جو ڈیفینیشن ہے، فیک نیوز کوئی نیوز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا اور گورنمنٹ کے درمیان کافی حد تک اس بات پہ جو ہے وہ بات چیت ہو چکی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک مس انفارمیشن ہے، ایک ڈس انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر غلطی سے کوئی خبر دے دیں تو مس انفارمیشن ہے، اگر آپ ایجنڈے کے تحت دیتے ہیں تو آپ وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آلریڈی پاکستان میں تمام لاز موجود ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو پریس فریڈم کی صورتحال ہے، جو 1950 سے آج تک جو مختلف حربے پریس فریڈم کے اگینسٹ استعمال کیے گئے، اس کی وجہ سے ایک محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ جو ہوتی ہے اس کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لاز آج تک بنائے گئے ہیں وہ تمام لاز کوئی یہ کہہ کر نہیں بنائے جاتے کہ اس سے ہم نے کوئی پابندی لگانی ہے. اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو گڈ فیتھ میں یہ لا لے کر آ رہے ہیں تاکہ بہتری ہو سکے. اس لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جب حکومت کی بات چیت کر رہی تھی اور گورنمنٹ یہ کام کرنا چاہتی تھی تو ایک میٹنگ کال کرنے میں کیا آ رہی تھی. جو آفر آج رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں یا حکومت کی طرف سے ایسی بات آ رہی ہے کہ ہم اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کریں گے، اور بھائی پہلے آپ نے منظوری لے لی لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کا نفاذ کر دیا، تو اب کیا بات کریں گے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. بٹ صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہر کوئی فیک نیوز اور غلط خبروں کی زد میں ہے، سوشل میڈیا کا بہت بری طرح استعمال ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور پورے پاکستان میں ہم نے بڑی بڑی ڈگنیٹریز کو دیکھا ہے کہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کی پی ایف یو جے کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کتنی ذمہ داری کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور کتنی اس کو آزادی ہونی چاہیے، اور کتنی آزادی اس کی رک جانی چاہیے اور وہاں پہ کوئی فل سٹاپ لگنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو یونیورسل لا ہے ہمارا. یہ آپ کو پتہ کون سا پی ایف جے کا جو ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، ہمارا ضابطہ خلاف بھی کہتا ہے کہ جہاں دوسرے کے رائٹ شروع ہوتے ہیں یا دوسرے کی فریڈم شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کی فریڈم ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ یہ کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے قلم پکڑ لیا ہے، آپ نے کیمرہ پکڑ لیا ہے تو آپ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں اور آپ جو مرضی لکھتے رہے. اس کے لیے ایک تو اخلاقی طور پر بھی سب کی ذمہ داری ہے، دوسرا یہ لا بھی موجود ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر وہ پولیٹیکل پارٹیز وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، جنہوں نے پورا ایک سوشل میڈیا ونگ بنا لیے ہے. اب جو ہے وہ اپنے بیانیے کو عام کرنے کے لیے وہ ڈائیلاگ کی بجائے ٹرولنگ کا سہارا لیتے ہیں کہ جب ان کا بیانیے کے حوالے سے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ سب کو ڈائیلاگ میں انگیج نہیں کرتے، وہ ایک پوری جو گالم گلوچ بٹالین ہے اس کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. بٹالین مینز کہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ونگ بنائے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ نے جب یہ لا بنا دیا تو پھر اس لا کے حوالے سے نہ آپ محفوظ ہیں نہ میں محفوظ ہوں. اس لیے ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے. جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے حکومت بات کرے گی تو اس پہ ہم اپنی رائے بھی دیں گے، اور امید یہ ہے کہ جو لوگوں کی کردار کشی کرنے والے لوگ ہیں ان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا، اور ایک پاکستان کے آئین کے تحت جو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے
वो पाकिस्तान के आम शहरी को हासिल है, वो भी नहीं छीनी जाएगी। मोहम्मद अफजल भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप सदर थे पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, जो कि सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तान में, उसके आप सदर हैं और आप इस मामले पे हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। संगीन खान, तासू खबर वावरेदा, मंगा द शुरू न हम दा खबर कड़े व چې د سوشل میډیا چې کومه ده کنه زموږ تاسو لاس کې چې کوم موبایل دی په دې باندې مونږ چې کینو نو مونږ څه هم ولیکو. نو تاسو په خپل د څومره د مسلو وجه غنئ چې د وخت په سوسایټي کې چې کوم جرمونه روان دي یا کوم لانجې روان دي او یو بل سره جګړې روان دي او سیاسي جګړې روان دي او نور زینو کې هم معاملې ګډې وډې روان دي، دا څومره مسله د سوشل میډیا د استعمال چي دی؟ دا چې د سوشل میډیا پاکستان کې صرف پاکستان کې سنوي فینامین نه ده، اکراس د ګلوب په ټوله دنیا کې سوشل میډیا استعمالېږي. ټوله دنیا کې هغه خپل لګې ډېرې مسلې پیدا کړې وي د ډیفیمیشن لا په حواله سره، د پروپاګاندا په حواله سره. په هر ځای کې سناسه ایشوز پیدا شوي دي د سوشل میډیا د استعمال سره، او چې څومره ترقی یافته قومونه دي، مهذب قومونه دي، نو هغوی خپله سوشل میډیا ریګولیټ کړې ده. ریګولیټ کولو مطلب دا دی چې ټیکو غلطي پکې سټ یو بل نه بیل کړي دي، غلطي پکې بیل کړي دي. خو د ټولو نه بنیادی خبره دا دی چې کله تاسو د سوشل میډیا د ریګولیشن خبره کوئ، سوشل میډیا ریګولیشن په هغه ملکونو کې دومره په شدت سره دا سوال راپورته کیږي کم ملکونو کې چې اظهار رائے باندې پابندیان او قطغنونه زیات دي. د سوال بنیادی طور دا نه دی چې آیا سوشل میډیا څومره غلط چیز دی یا د پاکستان په معاشره کې هغه څومره غلط استعمالېږي. سوال بنیادی طور دا دی چې په پاکستان په معاشره کې دننه زمونږ رائټ ټو فریډم اف ایکسپریشن چې کم مونږ ته آئین پاکستان ګارنټي کوي هغه څومره محفوظ دی. د هغې نه پس بیا دا سوالونه راپورته کیږي. نور که تاسو د پاکستان خبره وکئ 2016 کې 2014 کې د پی کالا په اول ځل راله پاکستان الکترونیک کرایمز ایکټ، تاسو وګورئ هغه ټول کریمینل لا ده. بعضې افینسز ضرور داسې دي چې هغه کریمینل افینسز دي، ټیک ده جي، خو ان جنرل که تاسو وګورئ د پیکا اډیننس لاندې زما خیال دی 5% کیسونه چې کم کریمینل افینسز دي د هغې به نه جوړ شوي، مطلب کریټیکل انفراسټرکچر ډیمیج کول، سایبر سټیکینګ کول، سایبر انسټالیشنز اٹیک کول. څنګه د سایبر انسټالیشنز لکه دا داسې د جي مطلب ستاسو د ویب سایټ د پایمنټ هایجیک تاسو وګورئ چې کم کریمینل افینسز دي نو هغه به اف آی ای ما خیال چې تر اوسه پورې به 10% کیسونه به هم دي افیکټیولی نه هینډل کړي. ستاسو ټول کریمینل کیسونه چې جوړیږي نو هغه د څه نه راپورته کیږي جي د سوشل میډیا د استعمال نه. نو سوشل میډیا استعمال باندې څه خبره کیږي؟ همدا خبره کیږي چې یو کس د خپل رائے اظهار کوي، دا غ رائے سره تاسو اګری کولای شئ، تاسو سره ډیس اګری کولای شئ. زما یو سوال په ذهن کې راځي، زه تاسو مغه سوال طرف سره راځم کنه، زه تاسو په دې لګه خبرو کوي، زه معلومه ما چې زه څوک يم، زه خبره کوم، دا زما حق دی چې زه خبر وکم، خو زه معلوم نه یم چې زه څوک یم. نو دنیا خدا خپل شیزونه هندل کړی دي کنه، ویلي خو دي چې دا کس معلوم نه دی او دا خبره کوي، دا کم معلوم نه دی او دا خبره کوي، ټیک ده جی. هغه تاسو بټ سیب اشاره وکړه، هغه لک په خو الفاظو کې وی، لک په الفاظو چناوي مناسب وکړو. دا کرایسس د پاکستان سټیټ ادارو په خپل جوړ کړی دي. د سوشل میډیا غلط استعمال، سوشل میډیا د ایجنډا په تور استعمالول، سوشل میډیا د یو سیویلین آرډر د انډرماین کولو خلاف دا تجربه چې کم ده، نو دا مرض پاکستانی ادارو په خپل راوړی دی. اوس که د ادارو نمونه اوس خو تاسو مناسب نه اوس د خبره عمل اوس هم کیږي، اوس چې کیږي لګیا دی. نو موږ ته خو ښکاري چې لکه د دې وخت کې څومره هم چې په پاکستان کې د تناو دی، دا چې ګرمه ګرمي ده روانه ده، تاسو په خپله پته یو لانګ مارچ روان دی په پاکستان کې، بل طرف نه هم جوابونه را روان دي، په دې په منځ کې خلک پکې ناست دي او لګیا دي، یو بل له جوابونه لګیا دي. نو پاکستان تاسو له په خپله معلوم دی چې زمونږ چې کوم حالات دي، موږ د حالاتو نه ډېر زر متاثره کیږو، ولې چې مونږ یو داسې ملک یو چې په هغې کې زما په خیال باندې چې د نور دومره معاشي استحکام خو پرېږده، خو سیاسي استحکام هم پکې ډېر نشته. نو په دې حالاتو کې چې دا کمې عرصه لګیا دي کیږي او ګرمه ګرمي لګیا ده روانه ده، نو د دې د سمولو دپاره که په پاکستان کې چېرته یو قانون راځي او حکومت هغې ته ورځي، نو آیا هغه تاسو ټیک نه ګڼئ؟ بالکل جی، زه بالکل د دې سره اتفاق نه کوم. بنیادی خبره دا دی چې په سوشل میډیا ګرما ګرمي کومه جوړه ده، دوه مختلف
نریټیوز دي کنفلیکټینګ اوازونه دي داغي د یو بل پرد اوازونه دي د یو بل خلاف په پروپاګاندا کم کوي د یو بل خلاف په بدردم وای د کی مسله د سوشل میډیا نه ده دا مسله بنیادی طور تاسو د سیاسي میدان د سیاسي میدان باندې کم حرارت موجود ده هغه په سوشل میډیا خامخا ریفلیکټ کیږي هغه په ریډیو خامخا ریفلیکټ کیږي هغه په ټلویزیون باندې خامخا ریفلیکټ کیږي اصل مسله هغه سیاسي بحران ده چې هغه حل شي سوشل میډیا په خپل په قلار کینی څومره حد پورې چې د دې د ریګولیټ کولو سوال لې نو محمد بابر صاحب ستاسو خلاف زه یو مثال په تور یو ناجایز الزام ولګوم تاسو ډیفیم کم ستاسو شهرت ته نقصان ورسوم د هغې دپاره په ټوله دنیا کې مهذب اصول دا دی چې تاسو ما باندې د ډیمیجز دعوه کوئ نو ډېر خلک عدالت ته نه ځي که نه اوس لکه زه پخپله ځم زه اکثر ځم که نه نه جی تاسو خلاف زه تاسو مثال درکم ستاسو خلاف ما یو غلط الزام ولګاو یو غلطه خبره مې وکړه چې هغې په وجه ستاسو شهرت خرابېږي ټیک ده جی تاسو ته دا حق نه دی حاصل یا سټیټ ته دا حق نه دی حاصل چې زما د خبرې په وجه باندې ما حوالات ته دننه کوي په ما کریمینل کیس رجسټر کوي ما جیل ته ولګوي تاسو به زمانه د هغې په سیول سایډ باندې خپل کمپنسیشن اخلي چې تاسو ما شهرت ته ما کړي که نه ما کړي زه خبره کوم د دې ډسټینکشن هم کوم زه خبره کوم جی د دې ډسټینکشن هم کوم لږ زه تاسو ته وضاحت وکړم زه داسې خبره کوم چې هغه هیډ سپیچ وي او ستاسو خلاف زه وایلنس انسایډ کوم نو بیا په کار ده چې زما خلاف کریمینل کیس چې لکه خلک ستاسو خلاف راپاسي د نفرت په بنیاد باندې د نفرت په بنیاد باندې ټیک ته جی خلک مشتعل شي چې هغه تاسو ته څه نقصان در رسولی شي یا یو فرد ته یا یو ګروپ ته یا یو پارټۍ ته یا یو کمیونټي ته نو په ټوله دنیا کې هم دا اصول دی چې دغه فریډم اف ایکسپریشن چې کوم دی هغه خلک په کریمینل قوانینو باندې کنټرول کوي برابرۍ کم حد پورې چې د شهرت ته د نقصان رسېدو سوال دی نو هغه سیول سایډ دی په سیول سایډ به هغه معامله هینډل کیږي او چې کله دواړه معاملې تاسو هم په یو کریمینل ډنډه باندې وهئ نو بیا مطلب دا دی چې تاسو کې دننه په ریاست کې په حکومت کې څه پرابلم دا دی چې څه اوازونه داسې دي چې هغه سایلنس کول غواړي هغه سایلنس کولو دپاره دی کریمینل لا ویپنایز کوي کریمینل قوانین ویپنایز کوي په خیر باندې لږ به وګورو چې څوک راسره دي جی څوک یې یو د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو صحیح شکر دی جی تاسو به څه ویل غواړئ هلو تاسو څه ویل غواړئ زعفران د غان صوت وخت وزیرستان وروره تاسو به څه ویل غواړئ هغې زما په خیال باندې هغې نمبر خو دغه او هغې ټیک نه شو بل پکې یوه خبره پکې دا ده چې دا د وقتن فوقتن مونږ دا ګورو که نه چې خلک راپاسي خپله یو بیانیه جوړه کړي هغه بیانیې دپاره چې کوم دی نو په پاکستان کې مکمل ازادۍ سره دا هر څه کېږي لګیا دي خو زما په خیال باندې یو کالر پکې ګورو جی السلام علیکم څوک یو د کوم ځای نه السلام علیکم کامران خبرې کوم تاسو نه وعلیکم السلام کامران صاحب تاسو به څه ویل غواړئ جی خیر زما په شای چې تاسو په سوشل میډیا باندې او جی یا وایي ګنجي تاسو به څه ویل غواړئ یاره جی زه خو به دا وایم چې خفه کېږو که نه دا خبره لږ سیاست طرف ته هم ځي خو دا چې کله نه زموږ دا خانجي چې کوم دی په سیاست کې راغلی نو دغه وخت نه چې کوم دی سوشل میډیا تباه شوي دي زموږ او عدم برداشت چې کوم دی پیدا شوی دی دا کوم خانجي ما سره د سنګین خان ناست دی تاسو څوک یادوئ نه سنګین خان خو د خدای خوشحاله وي دا خو ستاسو مېلمه هم دی زموږ هم مېلمه دی او دا که زه ته عمران خان هم کښېنو را هم زموږ مېلمه خو زه د عمران خان خبرې کوم نه نو د عمران خان راتلو نه پس څه داسې فرق پرېوتی دی نو دې چې کله نه پی ټی آی راغلی ده په سوشل میډیا باندې عدم برداشت دی په معاشره کې عدم برداشت دی یو نوجوان نسل یې روشت کړی دی او د هغې داسې تربیت دی کړی دی چې بالکل چې کوم دی هغې کې برداشت نشته دی هغې چې کوم دی نو طریقه د خبرې نه ورځي فوراً چې کوم دی هایپر کېږي ګرمېږي او هغه رنګې خبرې کوي چې لکه مطلب دا دی چې هغه معاشره کې نه کول پکار یا د مشرانو په مخ کې نه کول پکار یا د ماشومانو مخ کې نه کول پکار یا د زنانو په مخ کې نه کول پکار دا خو عجیبه غونتې نسل د تیار کو جی نو په دې سره د سوشل میډیا باندې څه فرق پرېوتی تاسو څه ګڼئ حضرت دا په سوشل میډیا دا خلک هم ډېر اکټیو دي که نه که مونږ وګورو دا پارټي ډېره اکټیو ده په سوشل میډیا باندې
خاجي خاص تاسو خبره راغله ډیره مهرباني. سنگین خان په دې باندې تبصره. سنگین خان دی وی چې کله نه عمران خان راغلی دی نو هغه وخت عدم برداشت هم زیات شوی دی او د سوشل میډیا استعمال او ځکه چې دینه مخکې که تاسو یاد نو سوشل میډیا نه پیژند کنه نو دا سوشل میډیا هم د سیاسي غونډې فنامین ښکار چې د دې سره یو بل کلمه لو تاسو یو ځای جواب ورکړي. جی السلام علیکم. سوګي یو د کم زینا نو زه دا ویل غواړم چې تاسو ته دا نه محسوسیږي چې لکه ماته په خپل سوشل میډیا او داسې شیخ کاری چې کله نه تحریک انصاف راغلی سوشل میډیا راغلی ده نو دا امپریشن هغې ته دا بالکل چې ټیک وایې دا خو آن د ریکارډ خبرې دي. اوس خو د ویکیلیکس پورې او زمونږ په لوکل مختلف ذرایعونو دا خبرې رالې چې هم د دې ملک قوتونو هم دا خبره کوله چې یاره په پاکستان کې خلکو ته دریم آپشن پکار دی. دا دریم آپشن به له موږ راولو چې نن یې غاړې ته پرېوتی دی. نن چې کوم آپشن غاړې ته پرېوتو دا هم دې خلکو راوستو چې پاکستان به مسلم لیگ او د پیپلز پارټۍ په دغه باندې رحم کرم باندې نه پرېږدو، موږ ته دریم آپشن پکار دی. نو هغه دریم آپشن دپاره هم زموږ دغه مقتدر قوتونو د سوشل میډیا اولنی استعمال یا په سوشل میډیا چې کوم پولیټیکل پارټي په پاکستان کې راوچته شوې ده ودرېدلې ده نو هغه هم پی ټي آی ده. د هغې نه پس نورو پارټیانو بیا فالو کړی ده. او دا څومره خلک چې ګیلې کوي چې دا ارڅ د هغې راتلو سره دا ارڅ وشو که نه نو دا څومره ټیک دي؟ دا بالکل ټیک دی جي. د سوشل میډیا د پولیټیکل انجینیرنګ دپاره استعمال، د پی ټي آی پاپولریټي جوړول، د پی ټي آی کیډرز جوړول، د پی ټي آی دپاره ذهن سازي کول، دا یوت موبیلایز کول، یوت انفلوئنس کول، دا د یو ټیک ټاک سټیټ سپانسرډ منصوبې لاندې دا کار شوی دی. او پی ټي آی د سوشل میډیا په ذریعه باندې د پاکستان کې اولنۍ پارټي ده او هغې په خپله دا ویم تاسو به بار بار د عمران خان او د پی ټي آی د نور لیډرشپ دا خبرې اورېدلي چې سوشل میډیا باندې هم مونږ پی ټي آی راوچته کړې ده او دا ځوانانو کې چې مونږ شعور راوستی دی سو کارډ شعور چې ورته هغې وایي دا مونږ د سوشل میډیا په ذریعه راوستی دی او دې کې هېڅ شک نشته دی. د ټولو نه اول ځل په پاکستان کې که اولنۍ پولیټیکل پارټي ده چې هغې خپل ابلاغ، هغې خپل اثر په ولس کې او په عوامو کې پیدا کړی دی او د سوشل میډیا استعمال یې کړی نو هغه پاکستان تحریک انصاف دی. نو زه د یو بل تپوس هغې نه پس چې تاسو ته په دې کې د نو تپوس کوم نو هغې چې دا کار کولو نو که دا کار لکه هر رنګ خو اوس خو مونږ ګورو چې ټول په هغه لار باندې ټول پارټو او سوشل میډیا وینګز چې کوم دي هغه جوړ شوي دي که نه نو آیا د دې توړ هم همدا دی چې سوشل میډیا په ذریعه باندې دی دغه وشي؟ بالکل جی. او د نیریټیوز کاونټر کولو دپاره سوشل میډیا یو نوی میډیم دی په ټوله دنیا کې استعمالیږي او ټول پولیټیکل پارټیانو ته ضروري ده چې خپل اواز خلکو ته رسوي نو د سوشل میډیا په ذریعه باندې زیات افیکټیولی رسولی شي. دې کې هیڅ شک نشته دی. اوس هغه استعمال څرنګه کیږي، په دې کې انویسټمنټ څوک کوي او څرنګه یې کوي. سوشل میډیا تاسو وګورئ موږ په خپله کتلي دي. زه د عوامي نشنل پارټۍ یم پاتې شوی یم. مونږ هم د سوشل میډیا استعمال په خپل وسایلو کې لیدلی دی. نو مونږ د پی ټي آی په دې صوبه کې 2% انفلوئنس هم په سوشل میډیا نشو حاصلولی. وجه د هغې دا وه چې هغې باندې کم انویسټمنټ کومه پیسه لګېده یو منټ صبر وکړئ. یو بل کالر دی راسره. جی السلام علیکم. جی څوک یې یو د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو به څه ویل غواړئ؟ صدیق خبرې کوم پېښور نه. ښه جي ښه څه وایي جي؟ پیله خو یې مېلمه ته هرکلی یم او بیا یو تپوس نه داسې کومه که نه چې دا پی ټي آی پارټي نه ورغلی چا سیاست نه پېژنده. پی ټي آی پارټي چې نه ورغلی چا قسم دی نه وزیر پېژنه نه وزیر اعلی چا پېژنه چا څه پېژنه چا څه پېژنه. پی ټي آی راله نو موږ سیاست وپېژنده، موږ خپل حقوق وپېژنده، موږ د خپل حقوق تپوس کولی شو. زه به یقین ویم چې زموږ په کلي کې څه مسله ډایرکټ سکرټریټ ده ډایرکټ ما سړی به روان نه رانیسم. ولې دا د دې ماله چا راکړې ده؟ مال عمران خان راکړې ده. او بله خبره تاسو کوئ چې دا سوشل میډیا باندې عمران خان دغه شوی دی. خاطر غلطه صحیح شوله. نو نیشنل پې اوس ولې راځي، مسلم لیګ نون پې ولې راځي، دا جماعت اسلامي والا پې ولې راځي، جی واي پې ولې راځي؟ خاطر سوشل میډیا غلطه ده. دا زما او تا کېږي چې څنګه یې ته استعمالوي هغه ننګ استعمالېږي. ما خو کله نه کړه چې عمران خان سوشل میډیا غلطه استعمال کړې ده. ما دې څوک داسې وښیي. ښه جي ښه ډېره مهرباني ده. تپوس کومه جي تاسو خو د سوال واورېدو د دې چې نه مونږ خو دا چې کوم شعور مونږ کې راغلی دی دا چې کوم مونږ تر اوسه په سیاست باندې کوم مونږ پوهېږو نو دا خو مونږ د عمران خان د وجې پوهېږو. ستاسو مخکې هم دلته حکومتونه د خلکو تېر شوي دي. پاکستان دومره زوړ نه دی څومره چې د دې خاورې سیاست زوړ دی. د پوره بری صغیر په لیول تحریکونه د ازادۍ تحریکونه د خاورې نه چلیدلي دي. ټیک دی جي. که د حقوقو خبره کېږي دلته
هم دې خلکو ته نن چې د ځوانان دا خبره کوي چې موږ سیاست وپېژندو، دې خلکو ته د ووټ حق حاصل نه و، د هغې دپاره کم تحریکونه چلېدلي دي، کمې قربانیانې ورکړی شوي دي. دا خو مونږ د خپل کم قامي حافظه ده د هغې نه کټ کړی شوي یو او د سټیټ نریټیوز د لاندې کټ کړی شوي یو، د خپل تاریخ نه راشلولی شوي یو. سوشل میډیا خو ډېره اوسنۍ فینامنا ده، ډېره اوسنۍ فینامنا ده. تحریکونه سیاست د دې خاورې ډېر زوړ دی، ډېر لوی تاریخ لري. خلک په کتابونه په سوونو کتابونه په هغې لیکلی شوي دي، ریسرچ تیسیس پې شوي دي، پی ایچ ډیانې پې شوي دي. دا خو هغه ټیک ده چې څوک تاریخ وایي نو پکار چې ځوانان دې دا وګوري، ځان دې پوه کړي، ځان دې خبر کړي. خو زه بل تپوس کوم دا وخت راسره لږ کېږي نو دا معامله پاتې ځای مې چې دا کوم د خلکو پرایویسي چې کوم ده که نه، لکه اوس د چا ذاتي ژوند دی، په هغه ژوند کې قانون څومره اجازت ورکوي چې لکه څوک د چا په ژوند کې دننه ورننوتی شي، د هغې په هکله خبره کولی شي. موږ اوس ګورو، موږ مخکې ورځو کې یو ویډیو وکته چا مختلف کلیپونه یو ځای کړي وو او هغه یې راچولي په میډیا باندې. هغې نه پس دا هغه د ثابتولو کوشش کولو چې دا سړی چې کوم دی در اصل د اسلام خلاف لګیا دی، دی کار کوي. خو دا مختلف کلیپونه راغونډ کړي وو. زموږ قانون کې د دې دپاره چېرته څه سزا یا چېرته څیزونه دغه شته، څه شته دی ورته؟ بلکل شته دی، هم د دغه پیکا لا کې شته، پاکستان پینل کوډ کې شته. دا خو داسې ده چې تاسو یو قسم لا څنګه چې وختي مو خبره وکړه چې انسایټمنټ ټو وایلنس دی، د یو کس خلاف په عوامو کې په خلکو کې غوسه راوچتول دي چې او دې حد ته راوچتول دي چې هغه خلک د خلاف وایلنس وکړي. اوس که په دې حد کې په دې مد کې سیکیورټي ادارې یا اف آی اے فار دیٹ میټر چې کوم د پیکا لاندې د هغې ډومین دی، دی کاروایی نه کوي، نو بلکل کاروایی کولی شي او عدالت ته پیش کی، عدالت به سزا ورکي. خو په دې وجه باندې چې تاسو زما د اوپینین سره نه اګري کوئ، زه یو د خپل حق تپوس کوم، زه د یو ریاست د ادارې باندې تنقید کوم، په یو حکومت تنقید کوم، په یو فوجي اداره تنقید کوم، په یو سیول اداره تنقید کوم، او هغه تنقید د تاسو د نیشنل سیکیورټي په دا کې ګورئ چې نه دا خو پاکستان رانی، او دا ټول د دې قوانینو غلط استعمال هم په دې وجه کېږي چې تاسو چې اظهار ازادي پکاري. یو بل کال یو خرنه کال ملو خیر دی. ښه جی، السلام علیکم. څوک جی او د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک یو د کوم ځای نه؟ आवाज دې صحیح درځي؟ بالکل صحیح را روان دی جی. کسیا نریا سبحان الله خبر کوم مردان ضلع. خاجي خطا سو وسویل غواړي چې کله عمران خان داخله کړه جی د دې لکانو او د جنکو چې کوم دا کله دا اخلاق د ډیر ځات خراب کړو چې کوم تقریر کوي دا د اصول مطابق نه او اخر لکه زیات پکې کنزل او ډیر خلاف ځکنه اخلاقونه ډیر بار او تربیتی جوان کلهم واغشته ده چې کوم مشران دي نو هغه پیږي نه خوښي او چې دا کوم ځوان کول دي نو دی خوښي. نو زه به دا وایم چې عمران خان کوم یو کار صحیح کړی دی. اولې وی چې 50 لاکھ ګر او डी सी مرغ او چرګې داسې وغیره ډېرې ډېرې وعدې دې کړې، په هغه وعدو کې چې کومه یو وعده پوره کړه. او بله خبره دا ده چې دا بل په تقریر کې ویلي چې لا اله الا الله حق دا صحیح کړی دي سره مطابق صحیح. نو زه وایم چې دونه بد اخلاقه شو دې سره ځوان کول چې د دې صحت نشته دي چې فوزي ځای راوینو په دې ډېر وخت لګي. خاجي ډیره مهرباني. تاسو چې کوم خبره وکړه د عمران خان صاحب په حق باندې زما په خیال باندې هغه خو داسې نه و چې څنګه هغه کړی و، ولې چې د هغې بیا وروسته کې وضاحت راغلی و د کلمې په حق باندې چې کومه خبره تاسو وکړه. نو زه وایم چې دا زموږ فرض دی چې تاسو یو خبره وکړئ او د هغې موږ ته معلومات په کار دی چې موږ هغه وکړو. دا فورم هم داسې دی چې دا خو د ټول خلک اوري لګیا دي، نو داسې خبره به نه کوو چې د هغې نه دې خلکو ته په خپله د چا ژوند ته نقصان ورسي یا د چا په حق باندې غلطه هغه جوړ شي. نو ما دا خبره کوله سنگین خان چې څنګه تاسو نه ما تپوس کړو د خلکو پرایویسي یا د خلکو په حق باندې چې دا کم کلیپونه جوړېږي، کمې خبرې کېږي لګیا دي په پاکستان کې او روان دي. په هر دنیا کې هم تاسو وختونه تیر کړي دي، دنیا هم په سوشل میډیا ریګولیټ کړي ده، الته هم د دې شیزونو باندې نظر ساتل کېږي چې کوم سړی چې د چرته
یو داسې سیس ته نقصان رسوي چې هغې نه ډېر لوی فساد جوړولی شي. نو د هغې دپاره هم مختلف سافټویر او شیزونه راغلي دي. نو زه په خپله دا ګڼم چې په پاکستان کې څنګه لکه د مشر اوس دا خبره وکړه، عمران خان یو خبره کړې وه چې زه تاسو د لا اله نه ازادوم. لا اله نه هغه د خولې نه الفاظ داسې وته چې هغه ویل چې زه د لا اله په ذریعه باندې کیدای شي دغه مطلب دا. نو همدغه رنګې دا خبرې بیا خلک یو بل ته لګي که نه. نو د دې مسلو حل څه کیدای شي؟ داسې ده چې سوشل میډیا ریګولیټ کول خو هغه په یو سیویلین طریقه باندې، په سیویلایز طریقه باندې قانون ویپنایز کول نه دی پکار. ډیر داسې تاسو چې سزا پکې نه ده پکار. نه، سزا چې کم ځای کې سزا جوړیږي هغه هم د دوه صورتونه کېدای شي چې د چا د خبرې د لازه یا هیډ سپیچ وي یا انسایټمنټ ټو وایلنس وي. ټیک ده جی، هغه صورتونو کې ټیک ده، هغه کې کریمینل پروسیډینګز پکار دي. کم کې دا خبرې نه وي او عام ډیفیمیشن سوال پکې راپورته کیږي، نو د هغې دپاره سیول سایډ زموږ سټرانګ کول پکار دي، د ډیفیمیشن قانون سټرانګ کول پکار دي. زموږ اوسه پورې ډیفیمیشن لا هغه د پرویز مشرف د دور د 2002 ډیفیمیشن آرډیننس دی، یعنې څوک د چا د بدنامۍ باعث جوړ شي نو هغه وردغه نشي کېدی. اصل کې خبره دا چې هغه طرف ته توجه مونږ ورکوو نه. ادارې یا زموږ پارلیمنت کمزوری دی، هغې هغسې ورکړې نه ده، هغې نه ده ورکړې چې په دې باندې سوچ وکړي چې یار په سیول سایډ باندې ډیفیمیشن قانون ولې سټرانګ نشي. اصل کې بنیادی طور تکلیف دای چې کله حکومت وخت یا خلکو ته ادارو ته مقتدر حلقو ته عوامي پریشر راشي، نو دی هم داسې شروع کی چې الله شابه زر قانون جوړ کو خلک. یو اخرنه سوال بولو خیر دی خدای خلک دومره د اوري لګي. جی السلام علیکم. جی سوکی یو د کم زینا جی په خبرنا خبرې کوم. جی تاسو به سوال غواړئ؟ جی دا د غوړو د وخت کې را کس لګي نه خان نه نه حال هغه سي وادره. جی نو د نور چې هغه کاله وکړي دي کومه تر کړی چې نه خان تلور کال جوړ شي. ربانی جی دی وی چې نور چا هم څه دومره ښه کارونه نه دي کړي دي عمران خان په حق لبنده خبره کیږي. نو مونږ کومه خبره چې ما تاسو نه ما سوال کړو چې منځ کې پکې دغه راغو یو سیس خلاف په خپل به یو سړی عدالت ته ځینو اب خپل تپوس کوي، لکه زما خلاف په سوشل میډیا باندې یو سیس راغو زه به عدالت ته ځم زه به تپوس کوم. یو خبره دا ده چې ماحول داسې پکاري چې اوورال چې کوم دی نو زه د سیکیور یم چې زما خلاف داسې کیږي نه چې زما بنیادي بیسیک هیومن رایټس یې وایلیټ کیږي، زما سیکیورټي دی وایلیټ کیږي، زما پرایویسي دی وایلیټ کیږي. د هغې دپاره حکومت کوم هدف پورې تللی شي یا څه کولی شي؟ هغې جی واحد حل هم دا دی چې ستاسو ډیټا پروټیکشن پکار دی، ستاسو پرایویسي لا سټرنګتن کول پکار دي. د هغې دپاره پراپر ریژیم جوړول غواړي چې پرایویسي دا نه ده چې ستاسو څه پرایویټ انفارمیشن ما ته اویلیبل شو، ما ته اویلیبل ولې شو، ما ته ستاسو د ډیټا ته اکسس ولې ملاو شو. هغه ډیټا اکسس ما ته کم ځای نه ملاویږي، خو د دې سرکار تاسو خو پرایویټلی دا دومره ډېر زیات حملې چې هر طرف نه کیږي که نه. مونږ په خپل هم ګورو چې مونږ ډېر زیات هر وخت ولنریبل یو، کمزور یو. زمونږ موبایلو کې مو خلک راننوتی شي او مړه په کمپیوټرو کې مو خلک راننوتی شي، ایمیلو کې م راننوځي، ویب سایټو باندې م راننوځي. د دې دپاره زما سیکیورټي دپاره څه کېدل پکار دي؟ دا بنیادي طور جي دا رایټ ټو پرایویسي چې کوم دی د اول زموږ سټیټ ادارو په خپله نه دی منلی. مهذب دنیا کې اصول دا دی چې زما پرایویټ انفارمیشن ته به زما د سټیټ د ادارې اکسس نه هله به وي چې کله هغه ته ضرورت وي او هغه ته به اجازت یو پراپر فورم یو عدالتي فورم ورکوي، نو هله به زما پرایویسي انویټ کولی شي. تاسو دلته ګورئ دا سرویلنس چې په دنیا کې کم کیږي، زما په ذهن کې دا سوال ګورم، ما په خپله مونږ به هر مزلونه کړي، تاسو هم به هر مزلونه کړي دي. نو چې تر څو پورې چې چاته دا پته نه مونږ دنیا کې دا هم کتلي دي کله چې دا وار ان ټیرر کېدو دلته ویل چې 1500 لفظونه امریکې په خپل ټول سیستم کې اچولي، کم کسان چې هغه 1500 لفظونه څنګه واخلي نو هغې ته پته ولګي چې دلته دا خبره زموږ د کار د لګیا ده کېږي. نو یو ریاست شو یا یو ملک شو یا یو قام شو د هغې ته خپل د دې سیزونو کې چې هغه ته دا پته چې دلته زموږ دپاره دا خبره زموږ په حق لباندې کېږي څومره لکه د هغې ته د کتو اجازت پکاري. هغې ته چې د کتو اجازت سرویلنس خبره کوم، نگراني خبره کوم، بالکل هغې ته د کتو اجازت وي. یو خو رینډم سرویلنس دی چې کوم سکیورټي ادارې کوي په ټولو دنیا کې کېږي، دا نوې خبره نه ده چې صرف پاکستان کې به کېږي. پاکستان شاید هغې سره دومره ریسورسز او وسایل یي نه، د ماډرن دنیا سره ډېر لوی وسایل او طریقې دي.
خبره دلته دا ده چې دلته دا سرویلنس د پولیټیکل انجینیرینګ د پاره کیږي که د سکیورټي پرپز د پاره د سکیورټي تاسو وګورئ د مهذب دنیا خبر مثال تاسو ورکوئ نو الته که سرویلنس کیږي خو په دهشتګردو پسې خلک ګرځي په دهشتګردو پسې ادارې ورپسې داغي سرویلنس کوي او چې هغه هم کوي نو د خپل قانون د لاندې کوي د خپل قانون ماورا نه کوي دلته مصیبت دا ده چې دلته د ښکار همیشه ریاستي ادارې کوي او په پولیټیکل انجینیرینګ د پاره کوي سنگین د پاره کوي چې محمود جان بابر صاحب دا خبره کوي دا خبره دی نه کوي سنگین خان موږ پویم نشو ټایم بالکل لا نه تیر شو من مثلا وګړي خبرو شو تاسو ډیره مهرباني تاسو پروګرام کې ګډون کو خپل رائے اظهار هم او خپل تاسو رائے موږ سره شریکه ک قدرمنو اوریدونکو دا زمونږ د نن پروګرام سبب د خیر په پروګرام سره دوباره حاضرېږو موږ ټول په دعا کې یاد ساتئ الله پامان